أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اول آیات کی پنځو طریقو سره ترغیب و مضامینو د صورت ته بیا اولنې حکم چې بد عمله خلق زناکار زنانا نارینه له سزا ورکړي. ورون دا وجه مونږ ویلې وي چې د زنا او دومره سخته سزا په اسلام کې ولې ده. نو یو وجه دا هم ده چې دې کې تضییع د نسب راځي. تضییع د نسب پکې راځي. بیا داسې وخت پکې هم پېښېږي چې خپل لور سره نکاح کوي، ځکه متولد من ماء الزنا دا په حکم د بنت کې ده. متولد من ماء الزنا په حکم د لور کې ده. نو کله کله داسې وشي مور سره زنا وشي، لور سره ولا نکاح کوي، مور سره تعلقاتي، بیا ولا په هغه تعلق کې خپل لور ورکی کېږي. داسې ډېر صورتونه راځي. نو دا خپل لور سره نکاح کول دي، خپل لور په نکاح سره اخیستل دي. داسې هم پکې صورتونه پېښېږي. دې وجې نه شریعت کې چې د خواښې مسه څوک د شهوتونو کې که د سړي د طرف نه شهوتي او که د ښځې طرف نه لاس ولګي مسه به شهوتینو کې، نو دې سره حرمت تابعیدي راځي. دا خپله ښځه پې همیشه دپاره حرامي. د دې وجې نه چا خواښې ځوانی نو انتهایي احتیاط پکار دی، ځکه چې د هر طرف نه مسه به شهوتینو شو نو دا د ده ښځه په ده باندې همیشه حرامه شو. حدیث کې یو حدیث کې راځي چې د قیامت په علاماتو کې به دا وي چې د خپلې ښځې سره به زنا کوي. ناشنا غونې حدیث وایي چې دا د دې څه مقصد دی. نو هغه داسې چې ښځې له طلاق ورکي یو بیا بل بیا بل، نو دا خو طلاق مغلظ شو، بس ختم شو، خبره ختمه شو، حرام شو په ده باندې. سو پورې حتی تنکح زوجا غیره، هغه خو څوک کوي نه چې هغه نه کوي نو خپلې ښځې سره زنا کوي. او دا صورت ډېر دی نن سبا، دا د قیامت په علاماتو کې دی. ځکه اکثر خلکو د خولې چونې نه په مخه د الفاظ استعمالوي. بعضې خلک د الفاظ ډېر استعمالوي، چې ډېر استعمالوي نو یو ځل استعمال کو نو ټیک شو، طلاق رجعي دي، رجوع وکړه. بیا دویم ځل استعمال شو، طلاق رجعي دي، نو په دریم ځل استعمال شو نو بیا خو رجوع نه کېږي. نو دې کې یو مسله دا تضییع د نسب. نور نقصانات هم دي، د مخ نور ورسره کمیږي، یاداشت ختمیږي، حافظه
په غلط نظر سره ختميږي نظر بد سره که تجربه لري کې قابل طالب علم وي خو چې غلط سترګو حفاظت نه نو العين تزني زناها النظر نسترګو زنا نظر دی نو دا چې نظر غلط نظر کوي حافظه سره ختميږي یاداش ختميږي د مخ نور ختميږي دعاګانې نه قبليږي او دام دا چې من زنا زنی به چې څوک د پردي کور بے عزتی کوي د کور بے عزتی به خامخا کوي دا څنګه چې پردي کور په بے عزتی پسې بغیر د استقبال کور به محفوظ من زنا زنی به چې څوک زنا کوي د دې زنا د کور کې ودا مسله پیښیږي د کور بے عزتی وکیږي چې پردي کور بے عزتی کوي او دا مرضی حدیث کې چې د سو اعمال او سزا په دنیا کې ملاويږي دنیا کې راغی سزا ملاويږي یو د مور او پلار حقوق چې چا د مور او پلار نافرمانی کړي سزا ورته دنیا کې ملاويږي دویم زنا او بدعملی چې دام په دنیا کې به داسې مسخ او داسې خواري ذلیله مسخ خوار ذلیله ګرځي او دریم د دروغ قسمونه والیمین الفاجره تدعو الديار بلاقعه دروغ قسمونه دام کلی تبا کوي دعاګانې نه قبليږي وې دام لیکل شي په روایتو کې دی په وچولي باندې چې د الله د رحمت نه لري او دوزخ ته نږدې ښکاري نه نیکانو سره دشمنی ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله او نه دی راځي پتا سو کې په دې دوړو باندې ترس په جاری کولو د حکم د الله کې چې ګور شریعت کې حکم داري چې کوم حدود دي پرما تاسو ویلو نو حدود کوم حدود دي حق الله دې کې د معافی اختیار د پیغمبر سره نشته چې سو ثابت نه هټیک شو چې کله ثابت شو یو ځل نو د دې د معافی اختیار پیغمبر سره نشته حدیث کې دی چې قیامت کې با دوه قسمه قاضیان راوستي شي یو با هغه قاضی راوستي شي چې هغه حدودو کې نرمي کړي چا باندې سل کوړه سزا ده هغه 50 پېته ور کړی دي حدودو کې نرمي کړي ده نو هغه نه الله ته پوښتنه کی چې لما فعلت تاول را سزا کم کړي ده هغه وو چې رحمتن زما په تر سراغه نو الله پاک ورته چې انت ارحم مني ته زمانه زیات مهربان چې زما ول سل کوړه سزا مقرر کړی دا ته ولا کمې نو حکم وو کې چې دا قاضي جهنم ته بوزي بیا بل قاضي را ولي هغه به سزا زیات ور کړی هغه نه مته پوښتنه چې لما فعلت تاولی را سزا زیات ور کړه نو هغه ورته وی چې دې د پاره می زیات ور کړه چې بیا څوک دا ګناه نه کوي نو الله پاک باغ ته وی چې انت احکم مني چې ته زمانه زیات حاکم چې ما سل مقرر کړی تشفق شل ورکه نو هغه باندې به حکم وکي فيؤمر به الى النار چې دیم جهنم ته بوزي نو رأفت نرمی ترس د الله په احکام جاری کولو کې نشته د عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې جبله ابن ایهم مسلمان شو ډیر غټ مالدار سرمایدار سړیو مسلمان شو نصرانیو بیا مسلمان شو نو د توافق
یو سړی د په لنګ باندې خپه کې خوا پرې طواف کې دی ور پسې راوګرځېدو سپېړه ته وسته هغه سړی عمر رضی الله تعالی عنہ تر پورته کو ډیر وختو یا به دې سړی نه معافي غواړي یا به دې انت خپل بدل اخلي وې زمانه و یا استانه وې زمانه استانه باخلي کنه دا خواجه سړی دی غریب عاجز غریب دی په اسلام کې ټول برابر دي وې ما ته لږونه مهلت راکړه سوچ کو نو چې مهلت ورکو نو دې نصرانی شو بیا واپس وتښتېدو مرتد شو نصارا خپل وزارت ولا ورکو غټ وزارت یو مسلمان لاړ د خواله نو دومره دې په غرور او تکبر کې چې یو مارغې ساتلو باز ناغبا والوتو د عرق د ګلاب عطر پراتو هغه کې به خپل وزر وهلې بیا د سرو زرو د سپینو نقره دا دغه چې دا پړق باندې دی کې به خپل وزر وو بیا به د په تاج باندې کېناستو دا وزر به په داسې او فزولې انفزاز به وکونه هغه خوشبوئی او هغه د سرو سپینو دا ذرات په د پرګیره په جامو را پور وده به د خوشاله شو نو هغه مسلمان ولا دعوت ورکو چې مسلمان شه د اسلام نه یو ځل لیدلې دوی مسلمانی کوم خو زما یو څو شرایط دي وڅ شرایط دي زما یو شرط دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ خپل لور راکړي مال هغه دا آسان دی زو زموارم زبا دا هغه لور با دا زمواري بزو کوم در بکی درنه وی بل شرط دا دی چې بیا ورغه نه رسول امیر المؤمنین زایما مسلمان وی دغه زما په وس کې نشته د زمواري ته نه کوم بیا اشعار وی تنصرت الاشراف لاجل لطمتين نفت العرب کې شته چې اشراف د یوې سپېړې د وجه نه دا مرتد شو نصرانی شو اکه برداشت کړی دی کې به خیر په خپل وای چې د دې په برداشت کولو کې د لپاره خیر اصله راغی عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې مولا د یو ذمہواری کړه خدای یو مې ونکړه وې دا یو به تاره سکړی و چې مسلمانانو کار دی رستو مسلمانانو ته ذمہواری به ته کړو به مسلمانانو کارو دی خلیفہ کو کنه خلیفہ کو مسلمانانو تاسو نه رسیدو نو دا یوې سپېړې د وجه دومره غټ سره مرتد شو پاغه باندې دا الله په حکم جاری کولو کې څه پروا نه و مرتد دي شي ولا تاخذكم رادی نشي پتا سبانه بهما پرې دوړو پرې ځاني او ځانیا رأفتن نرمي او ترس فی دین الله په جاری کولو د حکم د الله کې جاری کولو د قانون د الله کې ان کنتم تؤمنون بالله کستا ایمانی په الله کتا ایمان راوړې په الله او پر د آخرت وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین او حاضر دي شي سزا د دې دوړو ته یو ډله د مؤمنانو وليشهد عذابهما دا په ډاګه به سزا ورکي پټه به نه ورکي داغي وجه دا ده چې اسلام اول کې حکم کړی د پرده پوشي چې څوک تاسو داسې وای نه نو ستر پیاچوي من ستر مسلمان ستره الله یوم القیامه بیا چې کله ثبوت وشو یو ځل ثبوت وشو نو بیا پدې کې دوړه قسمه سزا ده جسمانی هم روحانی هم جسمانی سزا وهل دي او روحانی سزا شرمول دي ځکه اصل کې په حدود کې درې مقاصد دي مجرم له د جرم سزا دویم چې دی بیا آینده نه کوي او دریم چې نور خلق ته عبرت واخلي مجرم له د جرم سزا دریم چې آینده بیا دا کار نه کوي دریم چې نور خلق ته عبرت واخلي نو د دې وجه نه دا سزا په ډاګه ده
چې یو خو به د جرم سزا میلاو شي د مبادی سبعه مات کړي دي دویم بیا به نه کوي بیا به و پیړو ته وصیت کوي چې ګوره بیا دا کارونه کوي وهل دی او د شرم نه شرم دی او دریم نور خلق به عبرت واخلي د دې وجه شریعت کې بعض سزاګانې داسې شته د عبرت دپاره لکه ډاکو ته سزا ده ډاکو دپاره سزا ده ان يقتل او يصلب وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض نو هغه کې د صلیب د صلب د سولې کولو سزا ده چې په یو مین چوک کې مرکزی ځای کې یو غټ ستن به لګېدلی یو کمبه نو دا ډاکو به راولي دې ستنې ته به وخېږي کمبې ته ژوندی به هلته وتړي بیا به ورپسې جلاد هغه ورپسې هلته وخېږي او هغه ځای کې به خېټه ولا په نیزه ووهي چې د ده نه دا زیړ او سره هر څه ترې وبهېږي ګډ وډ دی خو هسې مړ کېږي خو نور خلک به ترې عبرت واخلي بیا چې دغه ځای کې دی مړ شو بیا به پرېږدي یي به داسې نو امام محمد صاحب وایي 3 ورځې به یي ځکه 3 ورځې ناخوا بیا بدبوی شروع کېږي نور تکلیف به او امام یوسف صاحب وایي چې نه دې پرېږدی چې دنه تساقط وشي د لحم دا غوښه د ټوکړې ټوکړې راورځېږي مرغانې تختې کارغان پې لګیا چې نورو خلکو ته عبرت شي چې آینده بیا څوک ډاکه نه کوي خلک دغې ته ګوري چې ده ته سزا میلاو شو ده خو مجرم و ده چې هغه نور دومره خلک قتل کړي دي او د خلکو جیبونه لوټلي دي او خلک لارې بنده کړې ده هغې ته نه ګوري خو دا د یوې سترګې خاونداني اوس وګوره اسلام کې څومره سخته سزا ده نو دا سخته سزا خو ابتداء نه ده چې پاک سړی راوستو پاک روغ سړی دیندار صالح راوستو سولې ته وکېږو دې دپاره خو مخکې شرایط دي چې ته قتل کړی دا په هغه صورت کې دا سزا ده چې قتل هم کړی مال هم اغستی خلک وجلم دي مال هم اغستی لارې شو کولی لار نه خلک ترولي خلک یرولي نو دا هغه صورت کې دا سزا ده داسې هر صورت کې نشته نو په هغه صورت کې واقعي دی داسې مجرم دی چې دله عبرتناکه سزا پکار ده چې نور خلک ته عبرت واخلي نو دغه شان شریعت مبادی مقرر کړو هغه مبادی هغه پولی د ماتې کړې اخیری حدود ته ورسېد بیا د هغه نه وروستو د باندې ثبوت شو په اقرار سره یا په ګواهانو سره نو اوس دله پکار د عبرتناکه سزا نو وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین نو که دا پټه سزا ورکړه پټه سزا نو دا پټه سزا دا به دوباره ورکوي دې ته به خلک حاضرېږي بیا دلته خلک یو قصه کوي وایي عمر رضی الله تعالی عنه زوی ابن شاحنه نوم یو داسې بجلیګر بول شه دا قصه کړی نور خلک ډېر په شد مت سره کوي داسې جړاو سره کوي چې هغه سزا ورکوله د حد یو ځل پټه سزا ورکړه هغه حاکم بیا عمر رضی الله تعالی عنه دوباره سزا ورکوله بیا هغه اوبه وغوښتلې وایي نه اوبه مو ورکوئ که دی ژوندی پاتې شو اوبه به وڅکي که مړ شو جنت کې به وڅکي دا قصه بالکل غلطه ده پته نه لګي چې څه ځای نه چا راغستی څه ځای نه چا پسې دا اکثر خلک مبتدا د یو ځای نه راواخلي خبر د بل ځای نه راواخلي مجموعه ته یوه جمله جوړه کړي هغې نه یوه جمله جوړه کړي یا د یو سر د قصې یو ځای بل سر بل ځای نو هغې نه یوه جوړه کړي نو دا بالکل نشته دا غلطه قصه ده د عمر رضی الله تعالی عنه په زامنو کې نه ابن شحناو نه دا سزا ورکړې نه شریعت کې داسې سزا شته حد زاجر دی په حد کې قتل نشته چې دی مړ کوي او چې مړ کو نو بیا به دا جلاد نم تپوس کوي چې دا ولې دی مړ شو د ده خو حد دی خو حدو حد کې وجل نشته دی وجه نه حد چې ورکوي نو په یو ځای باندې وهلو نشته ځکه یو ځای هغه ځای مفلوج کېږي بیا مختلف هر ګزار به مختلف کوي او ګزار هم داسې نه دی چې ولا یمدهم مدا هدایه کې چې دي دا هغه مد په هدایه کې 3 تفسیرې کړي دي نو یو دا چې لاس به داسې نه اړوي دومره شاته دویم چې چابکې را پرېښو نو زر به یې راکاږي نه ځکه چې دې بدن نه تاو شو چې واپس راکاږي بیا ځای غوڅوي او دریم داسې به لاس و خونه ورته نیسي نه چې بالکل راښکلی 4 کسانو راښکلی نیولی
نو دا راخکلی نیول پکې نشته مدوم نشته سزا چې ورکوي ګوره دې ځای پورې لاس اوچتولی دې فرخ کې سره کتاب کېږي چې دومره دی لاس اوچت نه کړي چې کتاب وغورځېږي البته دې ځای کې زور دی د میرې مور سوک دی دوه قسمه سوکي که یو د خپلې مور سوکي د خپلې مور سوک چې نو بر نه چې تیز راولي دلته په دمه کې میرې مور سوک د بر نه نه هو دې ځای کې زور ورکوي یا اخري کې زور ورکوي نو دې کې داسې مد نشته البته د میرې مور سوک دی نو په دې د اخري ځای کې په اخري ځای کې زور ورکولی چې دې ځای کې داسې راکېدل ته په دې ځای کې داسې اچولی نو دا دې کې دا هغه نشته قتلېږي ته څوک نه چې مړ کېږي نو یا به سړی چې ته د هغه څه مسله یا به جلاد ناپوه وي جلاد به ناپوه وي او نه پکې د اوبو څه پابندي شته چې اوبه غواړي اوبه به نه ورکوي نو البته رجم کې قتل دی رجم کې دې وجې نه حد دی د چا سزا دې بیماري دته به صبر کوي مریضی دته به صبر کوي ډیره سخته ګرمي بیا به ورته صبر کوي ځکه دی بیا حد کې مري سخته یخني بیا به ورته صبر کوي زنانه دا غیر شادي شده ده د زنا نه حمل دی ورسره نو صبر به ورته کوي چې بچی پیدا شي نبی علیه الصلاة والسلام غامیدیې ته صبر کړی چې صبر وکړي چې بچی پیدا شي چې بچی پیدا شو نو نفاس هم ناجوړتیا ده نفاس په حالت کې تلوخته کې هم سزا نه ورکوي ځکه دا هم ناجوړتیا ده بیا مري بیا هغه واپس کړه بیا هغې بچی د بچي څوک نه بیا واپس کړه چې بچي په خپله خوراک شروع کړو بیا حد ورکړو داسې د اسلام آخري سر ته ګوري نور د میند نه خبر نور د میند نه خبر چې دې حد ته دا څنګه رسي په آخري سر ته وګوري او هو سزا ده ولې داسې سزا چې په قتل به کیو بیا به غوښې به ول مرغانو تختې دومره سختی ده په اسلام کې نو دا مخکې نه ګوري چې د څه کړي دله دا سزا ولې ورکوي او د دې سزا لپاره شرایط څه دي ولیشهد عذابهما حاضر دي شي عذاب د دې دواړو ته طائفة من المؤمنین یوه ډله د مؤمنانو بیا دا مسلم ده چې که ده باندې دا حد ثابتو په اقرار نو اولنې رجم چې کوي اولنې ګټې به قاضي ولي په خپله اول به قاضي په خپله ګټې ولي بیا به نور خلک شروع کړي نبی علیه الصلاة والسلام غامدګي ته د چڼې عمره ګټې داسې ویشته او بیا نور خلکو شروع کړه او که د باندې دا حد ثابتي په ګواهانو سره په شهادت سره نو بیا به اول گزار به شاهد کوي د ګواه کدی گواه دغه ځکه کېدې شي چې د پرې گواهی کې دروغ ویلي څه دښمنی راغستې نو بیا چې د په گزار سره مري نو دغه وخت بیا ته احساس کیږي کېدې شي د رجوع کی نو چې رجوع کی نو هغه سره به درجم نه بچي دته به هر قذف ملاو شي ولی هر قذف سزا خو کمه ده درجم نه نو دا دم یو د رجم د بچ کېدلو لپاره یو شوبه ده نو او حدود چې کوم دي نو داغه تند حدود چې کوم دي نو په شبهات سره د پکی حدود نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې تاسو د پکوي کوشش کوئ چې حدود کم نه کم قائم شي نو دام یو حیله ده د فکولو لپاره چې کېدې شي چې دا گواه د گواهی کړي د خوځګټې ته نه تیاری وي زینو ولم نو ته به ولې خامخه یا به رجوع کې نو چې شاهد انکار وکړو حد به ختم شي رجم به ختم شي یا شاهد څو پر غیبی نو بیا هغه ته صبر کوي چې گواهان راشي هغه به یو گزارو کی یا به نور خلق ولي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة دا دویم حکم دی چې د داسې پلیتو خلکو بدعملو سره رشتې مه کوئ نه پلیتو بدعملو خلکو د رشتو نه ځان ساتئ ځکه دې سره کور خرابېږي چې یو کور ته د یوه ښځه پلیته راوسته نو دا ټول چم گاونډ به ځان سره ګنده کي یوه ښځه راله پلیته کور کې څومره جنکۍ هغه ټول له ترغیب ورکوي لارې ورله جوړوي رابطې ورله برقرار کوي نورې لارې ورته معلومي د ځایونه ورته معلومي نو معاشره ورانئ معاشره خرابوي ستا کور خرابوي نو داسې پلیته ښځه کور ته مه راوله
اسلام کې د اولاد د تربیت لپاره د ډیر مخکې نه سوچ دی چې ستا اولاد صالح او نیکان شندي لپاره به ډیر مخکې نه سوچ کې نو مخکې نه سوچ دی چې ته چې خپل واده کې ځان لاس نو خدا چې ګوره تنکح المرأة لأربعین چې خدا کې خلق سلور صفتونه ګوري لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها چې یا خو څوک په مال پسې ګرځي چې مالدار خزي څوک په جمال پسې ګرځي چې داسې خسته او داسې رنگ او داسې قد او داسې پوز او داسې باڼه او داسې سترګي او دا په جمال پسې او څوک په نسب پسې ګرځي چې پلانکی خاندان والے پلانکی خیل والے څوک په دین پسې ګرځي نو شریعت وی فذكر بذات الدین تربت یادا کا دیندار خزو ګور کنه بیا لاس وروړي بیا ورستو ټول نسل به خرابي نبی علیہ السلام یو ځل صحابو ته فرمایل ایاکم وخضراء الدمن چې تاسو د ډیران د شینکی نه ځان ساتئ نو صحابو ته پوښتنه کوه ما خضراء الدمن یا رسول الله دا الله رسول ډیران شینکی څه مقصد نبی علیہ السلام فرمایل چې امراه حسنه من منبت سوء چې د ناکاره بيدینه خاندان خسته خزه نو د دې خو صرف خایس دی نو دا سیده لکه ډیران کې په شکل کې چې واخو شي نو خایسي د لری نه ډیر شنه او تور ښکاری او نږدې ټوله بدبوئی ده چې ورشه دا اوچته کلامي ټول غشاني ټوله بدبوئی نو دغه شان د خسته خزره خو خاندان بيدینه دی بيدام سره بيدینه ده خسته صرف رنگ دی نو په دې رنگ به ته دوکه شي ولدان ټول خاندان بل بيدینه کی نو دین ځان ساته نو د خپل نسل د صالح کولو د پاره د بيدینه خزو نه ځان ساتل دي د پلیتو خزو نه نو شریعت وی ازانی لا انکح الا زانیه مشرکه چې د دې سره وحرم ذلک علی المؤمنین دا قسم پلیت خزه دا په مؤمنانو باندې بند دي دا سي ګندا دې سره رابطه او تعلق مساتای شان نزول د آیات دا ده چې مرسر ابن ابي مرسر غنوی رضی الله عنه یو مسلمانو چاپ پهلوان مضبوط مکینه به ضعیف مسلمانان نشپې را تختول چا به هجرت ځان نه شو کولای نو دیو پس لاړ هغه به تیاره کې به په شابه راوړو سده پوري چې په امن شو به پرې خو یو مسلمان پس دی دتلو ضعیف مسلمان پسې هغه پسې چلا ولال دې د شپې سپوږمۍ نه ځان پنا کړه دیوال په خوا کې تیار کې ولال دې دی کې د مکی یو مشهوره خزوه عناق نومو مشهوره طائفه بد کردار خزوه عناق دې چې ولیدو د سور ونه ته ولال دې تیارې ته نو وی پیژاندو وی ته مرصد نه وی مو وزا عناقم وی بکره وی رضا شپه ما سره تیرا کې دوی نه اسلام کې را بندي مینت ورته خزو کو مسلمانان خدا هغه وخت مسلمانان خو زمون په شان نو چې دی له عذر به ولا کتلو عذر به ولا کتلو کنه یو مولا یو امی سره ګناه ته ګناه وي مولا ورته جایز وي مولا ته چاوي تر تصویر چې لګولې هغه نه دا خو ضرورت دینه بغیر خو کیږي نه نو تا درولې چې غر شي چې دا ضرورت ته اوس ناروا چې دغه کې بیا حرام حلاله نو مولا ولا بیا خپل خپیو بوته کوي نو هغه صحابونه هغه دوته دیوته مينت کو هغه نه وینه راځم ورګه بیا د باندې خلک خبرو مشغه کړي راشه سړې تختې زه تختې دو اغه نه تختې بیا ساره نبی علیہ السلام نه بیا تاسو کو بل ورځ چې کدي سره ز نکاح کوم دا خزه په نکاح اخلم څنګه وای نبی علیہ السلام دا آیات نازل شو چې دا قسم خزه وحرم ذلك علی المؤمنین دې سره نکاح مکوای دویم دام راځي روایتو کې امام رازی لیکلی مسائل الرازی کې مسائل الرازی ورګه کتاب دی قرآن سوال جواب په شکل کې بعض دینو باندې سوالونه راځي هغه سوال جواب لیکل د ځان پیدا کې د دومره غټ نه لري دوه ورځې چې موبایل نه استعمالول کیږي په مسائل الرازی یو تفسیر کبیر چې په یو
خو زموږ یو رشتہ دار هغه میخه خرڅ کړو تفسیر کبیر په هغه څه او تفسیر کبیر خو ګرانی تفسیر کبیر په یو میخه خرڅه مسائل کې مسائل راځي آسان نه نو هغه دالی کلی دي چې دا په مکه کې یو کورو پاغي کې موسیرات مغنیات یعنی مالداري دمانه خزیو پکې اوسېدي دا دم لفظ د خلک دی نه د دم وای دا اصل کې دم لفظ چې کوم چې غړيږي هغه ته وای دا نه دم دا دلته د اختلاط راغلی پر خلکو دا خلک من راغلی دي سره بیا خلک خپکی سره دم نو مخلي خپکی نه ځان لره خړل والا دم ځان لره غړا والا نو دا موسیرات مغنیات نه دا ناشنه والا شي کمی دا غانه بجانه والا ناشنه نچانه والا دا شي کمی دا پکې اوسېدي نو هغه دغه او نور بدملی په پکې کېده مشرکان زانیان هم به کور راتلل نو بعضې فقرا او صحابو اراده وکړه چې دې کې به ځان له واخلو یو ښځه د خرچې نه به خلاص یو خرچې به ځان له پیدا کوي مېلمانه به راځي مېلمانه خلک هر شي ته مېلمانه وایي کالام ته دا خلک چې دي ټول دا لوپرې لځي وایي دا مېلمانه راغلي پیر بابا ته چې راځي د شرک دپاره وایي دا مېلمانه راغلي د بابا مېلمنو په خیر راغلی هلته غټ بوړې لګولې که د زوب د طرف نه ی بابا مېلمنو ته مونږ د زړه د کومې نه په خیر راغلی وایو نو دا مېلمانه به راځي او دغه به خرچې نه به مونږ خلاص شو الټه به مونږ له خرچه راکوي نو دا حکم نازل شو چې دا وحرم ذلک علی المؤمنین حرم ذلک علی المؤمنین ام محزول دام یو صحابي دریم دام نقل کوي ام محزول دا صابونی نقل کړه په احکام القرآن کې د صابونی دو جلد کې احکام القرآن هغه تفاسیر ته وایي چې د کومو آیاتونو نه احکام مستنبط کیږي د هغې تفسیر پکې نو په هغې کې په زړو احکام القرآن کې قرطبي دا احکام القرآن دی مشهور احکام القرآن د جساس دی احکام القرآن د جساس او بیا په دې نږدې وخت کې د مولانا ظفر احمد عثماني صاحب احکام القرآن دی بیا مفتی شفیع رحمت الله علیه دا غي تکمیله کړی دا اوس په دې د صابونی احکام القرآن په دو جلد کې د صابونی احکام القرآن په دو جلد کې ډېر بهترینه طریقې سره لیکل چې کوم احکام لګایاتونه په ډېر داسې قرطبي په شان ډېر نه دي لګایاتونه دي پکې او چې کوم آیات راخلی نو په لس قسمه باغې کې دا کوي تحقیق کوي داغی لفظی معنی او داغی لغوی تحقیق او شان نزول او داغی د احکام مستنبطه نو دی دا دو جلد کې داغه ملاوی احکام القرآن د صابونی هغه لیکي د دې آیات شان نزول کې چې دا ام محزول یو صحابیو نو دا ام محزول صحابی نه دا ام محزول خو زانیه وا یو صحابي به سره د نکاح اراده وا د ام محزول زانیه سره د یو صحابي د نکاح اراده وا نو دا حکم نازل شو چې دا کار په مؤمنانو باندې بند دی دې کې وسوال راځي چې د زانیه سره نکاح یو خدا ده چې دا چې ډیر صورتونه شته چې پاکه ښځه ده هغه چې واده شوی دی د یو بدعمله سړي سره زناکار سړي سره بدعمله سړي سره بعضې وخت کې داسې چې سړی پاک سړی ښه دیندار صالحه دیندار او ښځه پې داسې پېښه شي چې هغه بدعمله ښځی ګنده ښځی نو داسې ډېر صورتونه شته چې سړی دینداره دی ښځه یې داسې راوسته چې هغه بازاري ده دویمه دا چې په شریعت کې چې څومره فقها دي دا حکم خو نشته پکې چېرته عند العلماء دا حکم چا نه دی لیکلی په محرماتو کې خدا نشته محرمات چې کوم ذکر دي په قرآن کې نور ځایونو کې هغه محرماتو کې خدا نشته چې زناکاره ښځه حرامه ده انما حرم علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم هغه کې خدا نشته نو علماء په دې پرس کې دا چېرته لیکلي بلکې دا شته په فقه کې چې اذا رأى امرأة یزني حل له نکاحها چې یو ښځه په خپلو بې ګناهګار ولیده په زنا باندې
او دغه خزه سره نکاح کوي نو دله نکاح سره جایز ده نکاح سره جایز ده لا فقہ کې باقاعده شته هدايه وغیرہ کې دا مسله شته البته هغه پورې به جما نه کوي سو پورې چې پسند لګي چې دا بل حامله ده کنه ده د بل حامله ده کنه ده و هغه به بیا صبر وکړي ورته البته عقد د نکاح سره جایز ده عقد د نکاح سره جایز دی دا جما حرامیدل دم د امام سے بنظر دی بعض ائمه هغه چې نکاح جایز شو نو هر څه جایز شو جاز یجوز وای دا جواز د نکاح دلالت کوي په دې باندې هر څه جایز دی نو دا حکم بیا څنګه شو دلته قران وی حرم ذلک علی المؤمنین دا مؤمنانو دا کار حرام دی نو دینه جوابونه یو جواب دار چې دا آیت منسوخ دی فَفَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ هغه عام حکم دی نو پاغه سره دا آیت منسوخ دی دویم دارا چې دلته د نکاح نه مراد معنی لغوي ده نکاح لغت کې په معنی جما سره راځي په معنی وتی سره راځي نو د دین مراد معنی لغوي ده نو حرمه کې ضمیر راځي د زنا وتا وحرم او حرام د زنا حرم حرام د زنا په مؤمنانو باندې او دریم دا کدا ذالک زمیر راځي شې د نکاح ته نو دا حرمه په معنی د حرمت تکوینی سره ده لکه موسی علیہ السلام په باره کې چې راځي وحرمنا عليه المراضع من قبل نو مراضع په موسی علیہ السلام باندې په حرام کو نو د نور خزو او حرمنا په معنی د بند سره چې په د باندې د په بندو د نسکل د خپل مور علاوه نور په بندو نو دلته حرمت دا په معنی حرمت تکوینی سره ده یا دا مقصد ده چې د دوی د پلیتی خزه میلان پلیت سړی دی او د پاک سړی میلان پاکي خزه دی دغه شان د سړی د پاک سړی د میلان چې کمی هغه پاکي خزه دی چې ما پاکي خزه سره نکاح وکړي او پاک پلیت سره هغه دغه شان بازاري ونه زیخ وخی بازاري زیخ وخی یعنی فطری طور داسي رساله کې قصه لیکلې و یو سړی واده د کراچۍ نه لاهور تراله په واده پسې لاهور ته جراله نو لاهور خلکو زنده دلان نو هغه ته چې پته ولګېده چې د دې سړی ګیره ده د صاحب اللحیه ده نو ښځې انکار وکړو لته ووهله چې زه خو دا سړی نه اخلم دغه ښځې نسب والا چې خبر شو هغه سره ملګری شو چې نه د چې ګیره نه خړېلې مونږ خو جنه نه ورکو سړی ته وی ته ګیره به خړې هغه زه ګیره نه خړې و زه د ښځې لپاره ګیره خړېل ته تیار نه وي مونږ تعالی جنه نه درکو په دې کې ورځ نیمه تېره شوه نو دا خپل کسانو د پسې ولګېدل چې خو ګیره بیا بوشي که نه دا خو خپل کرلې بوټی دی بیا راخیږي ګیره بیا بوشي خو ته اوس مونږ دې نه چې خالي لاس نو خلک برا پورې خاندي نو ته را څوکه چې خیر څه ګزاره وکړه دیو تختید دا سړی ته وتختید چې وتختید جمعات کې شپه وکړه جمعات کې ساری مونځ کړی ډېر حیران متحیر دی چې څه چلو کو که ګیره خریم خو ناروا دي او که داسې ځو نو بیا هم خلک برا پورې خاندي چې جنج تللی او دومره کسانې بوتل لاهور ته خالی هات راله واپس نو دې سوچ او فکر کې دی ناست شکل بدل شوی شپې خوب یې نه دی کړی ګډ وډ دی د جومات کې یو دینداره سړی وشته هغه ته تپوس کو میلمه یو ځان سره کور ته بوتو چی دپاره ناشتې دپاره بیا ورته تا ته مسله څه ده څه پرابلم دی درته ده ورته خپله قصه تفصیلي وکړه چې دا مسله ده هغه ښه وایي ته آرام وکړه تاله څه لار څه طریقه درله جوړو ته دلته کښېنه نو دی لاړ خپل کور ته ښځې ته ووایي چې داسې سړی دی دومره دینداره دی دومره پیغمبر په سنت باندې غیرت کوي نو ښه نه ده چې دا خپله لور وله ورکړو ښځه هم رضا شوه نو سړی کېنو بیټک کې لاړه چې د واده څومره شاپینګ و بازار کې هغې وکړو او بیا دته وی چې دغه سامان دی دغه ښځه ده
نکاح ولوکړه ابوزه ځان سره خزه دی ولا یو خلک هلته ناست چې هغه بلې ته مینت کوي دا ښځه ځان سره واغسته نه کراچۍ ته ورسېد کراچۍ ته لاړ هغوی سره رابطه کول ته کوم ځای پټ شي هغوی ما دا له ښځه راوستې خو تاسو راځئ نو دا فطري طور داسي چې بېدینه خلکو د پلیتو خلکو پلیتو طرف ته میلانی اره پاکو خلکو رستم راځي الطیبات للطیبین ترجمه ته وګورئ الزانی زناکار سړی لا ينكحو یو معنی دادا لا ينكحو زنا نه کوي الا زانیه مگر زناکار خزي او مشرکتن یا د مشرک سره والزانیه زناکار خزا لا ينكحها زنا نه کوي د دې سره مگر زناکار سره او یا مشرک وحرم حرام دی ذالک دا زنا مومنانو باندې بیا اشکال ختم شو دویم الزانی زناکار سره لا ينكحو نکاح نه کوي مگر زناکار خزي یا د مشرک سره او زناکار خزا په نکاح نه اخلي دي لر مگر زناکار سره مشرک حرام ده دا نکاح نو چې نکاح حرام ده نو بیا آیات منسوخ شو یا وحرم ذالک بند دا کار تکوینی طور دا کار بند قدرتی دا سکیږي قدرتی طور وحرم ذالک او بند تکوینی طور دا ذالک دا نکاح علی المؤمنین په مؤمنانو نو درې جواب شو یو زنا لا ينكحون مراد زنا ده معنی لغوي سره ده دویم لا ينكحو په خپل معنی سره آیات منسوخ ده دریم لا ينكحو په خپل معنی سره حرمت نه مراد حرمت تکوینی ده تشریعی نه ده